نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه کرام له دعوت وکړه نو کله کله لاندې خلک ځان نه بره خلکو له دعوت کا خو کله کله داسې می چې دا مشران خلک خپلو کشرانو لم دعوت کا نو ټول عمر به مونږ دا نه یو چې تاسو به زمونږ دپاره کله کله به مونږ هم ستاسو دپاره دعوت کړو راغواړو به هم ځان سره به هم کښېنو دا ستاسو هم حق دی په مونږ باندې رسول الله مبارک دعوت کړی صحابه کرامو له ټول صحابه کرام یې وغوښته عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام تر مبارک دی هغه فرمایي ټول صحابه له رسول الله مبارک یو نوړی ورکړه د هغې زمانې والله رسول الله د لاس مبارک یو نوړی آدم علیہ السلام نه قیامت پورې دنیا چې څومره رزقونه دي ټول تر قربان شه خدای پاک رسول الله د لاس مبارک نه یو نوړی د چا نصیب شي او دا داسې نوړی وه د نوړی پورې په هر شي باندې انسان تقریر وکړه د رسول الله دا نوړی یې داسې نوړی وه چې صحابه کرام فرمایي چې په مدینه منوره کې یو بدکاره ښځه وه ډېره مرداره ښځه وه ډېر یعنې زبان ورسره ډېر بد زبانو او چې چاله به په مخه باندې ورله امام طبراني دا کومه خبره چې کومه امام طبراني دا خبره روایت کړې ده هر سړی به تر پټېده په ډډه کېده به چې ما ته به څه وایي او ما ته به بدې ردې وایي هر سړی به تر اېرېده هره ښځه به تر اېرېده داسې زبان یو په مدینه منوره کې د بې عزتۍ خبرې به یې کړې وی چې یو ځل موږ ناستو رسول الله سره او په رسول الله مبارک باندې دا ښځه راننوته وی چې موږ په زړه کې وي چې خدای پاکه رسول الله مبارک ته چېرته ګډه وډه ونه ګډږي خبرې ونه که بې ادبي ونه که وی چې موږ زر رسول الله مبارک ته وفرمیل یا رسول الله څه ورکړه چې لاړه شي موږ ته خو پته وه رسول الله مبارک سره چېرته نه وه مخ شوي پیغمبر علیه السلام راته وفرمیل ولې تاسو دا خبره کړې دومره په تادی کې څه خبره ده یا رسول الله مبارکه دا ډېره بدزبانه ښځه ده ډېره عجیبه عجیبه خبرې خلکو ته که ورته فرمایي چې خیر دی تپوس تر کومه څه دپاره راغلی رسول الله ورته فرمایي څه دپاره راغلی ورته فرمایي یا رسول الله ستاسو یو نوړی ماله راکړی بس دې دپاره راغلی یم چې یو نوړی د ستاسو ماته میلو شي پیغمبر علیه السلام لاس ښکته که لوښي ته یو نوړی یې راوخیسته دغې زنانه لې ورکړه چې کله یې په لاس کې ورکړه ورته فرمایي نه یا رسول الله لاس نوړی نه غواړم رسول الله خولې مبارکې نوړی غواړم هغې ته هم دا پته وه چې خولې مبارکې نوړی د رسول الله داسې ده چې مثل یې نشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک هغه نوړی په خوله کې واچوله د هغې نه وروسته یې دغې زنانه له ورکړه چې کله زنانه وخړه لاړه صحابه کرام فرمایي چې یا بد زبانه وه او چې نوړی د رسول الله ورته میلاو شوه وی چې والله تر مرګه پورې په مدینه منوره کې دغې زنانه نه پاک دامنه زنانه مونږ بله نه وه لیدلې دا هغه نوړی قیمت ورته خالي بیانومه چې په یو نوړی باندې هغې باطن له لاړه دومره پاک دامنه چې هغه بد زباني یې پرېښوده بدې ردې یې پرېښودې چې کوم عفت او عبادت او اطاعت رب لا یزال دغې زنانه له په مدینه منوره کې ورکړو پس د دغې نوړی نه داسې عفت او پاک دامني د بل چا بیا نه وه نو نبي علیه الصلاة والسلام یو نوړی ټولو له ورکړه صحابو له یو نوړی ډېر غټ قدر دی قدر زرګر شناست قدر جوهر جوهري د سرو زرو قدر دا زرګر سری او د کاڼي د یاقوت د مرجان قدر چې دی هغه چا سری چې څوک په پوهېږي چې دا دومره کاڼی دی نو دې وجنم قدر د نوړی صحابو سره رضی الله عنه علیهم السلام خو چې کله نمبر د ابوبکر صدیق راغی عباس فرمایي د نبی علیه السلام طرف فرمایي ابوبکر صدیق له رسول الله مبارک درې نوړی ورکړي وی چې کله درې نوړی ورکړي هغې نه پس دا پروګرام ختم شو وی چې ما ورته وفرمیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس فرمایي تا په مجلس کې ټولو له یو نوړی ورکړه ابوبکر صدیق مبارک لم درې ورکړي د هغې وجه څه وه وی چې رسول الله راته وفرمیل وی چې هغې وجه دا وه چې کله ما اول نوړی ابوبکر صدیق مبارک له ورکړه وی چې جبریل علیه الصلاة والسلام مبارک راغی په دغه یو نوړی باندې ابوبکر صدیق ته فرمایي نوم ورته څه اخلي وی چې عتیق مبارک ستا د مبارکي عتیقه نوم یې ورته عتیق واخیست ستا د مبارکي د رسول الله دغه یو نوړی وی چې ما ووی چې یاره یو بله ورکومله وی چې بله ما ورکړه میکائیل علیه السلام راغی وی چې ابوبکر صدیق ته وفرمیل رفیقه
دغه نوړی د ستا مبارکي رسول الله فرمایي چې ما درېمې اراده وکړه وی چې درېیم نوړی ما ابوبکر صدیق له ورکړه وی چې رب ما ورته وفرمایل چې صدیق تا ته مبارکي دغه درې نوړی په یو ورته جبریل عتیق وی په یو ورته میکائیل رفیق وی په یو ورته رب لا یزال صدیق وی ځکه په امت کې عتیقم وګرځېده رفیقم وګرځېده صدیقم وګرځېده او دا خو ام عائشه فرمایي چې رسول الله مبارک له یو ځل ابوبکر صدیق راغی رسول الله ورته فرمایل چې که څوک داسې انسان ته ګوري چې هغه د اور د جهنم نه آزاد دی ابوبکر صدیق ته د وګوري عتیق عتق من النار رفیق شو د معراج شریف د هجرت په سفر کې رسول الله سره ملګری او رفیقم شو